وعن قال لا يوم وإن جئتم ألا تقصدوا في اليتامى وإنما ملكت أيمانكم يا ابن أختي هذه اليتيم ويذكر في حين وليا فيرهم في جمالها يا أمتا وتذكر جترور إذا دمور قور دمور تطور دخلك مور ويها ويريد أن ينتكس من صداقها فله عن نكاحهن إلا يقسط لهن في إكمال الصداق ويغير بنكاح من سواهن من النساء. قال عائشة يستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنزل الله يستفتونك في النساء لا ترغبون فأنزل الله لهم في هذه الآية اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال يرغب في نكاحها أو بس الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها جمالك من تركوها وأخذوا غيرها من النساء فقالت فما كان يتركونها جبريلية كم وقت رغبتك جمال وجمال رشتا فليس له من ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويؤتوها حقها الأوفى في كرمها والكي بس مناسبتها إذا يتيم هذا وللاختيار ناغي ولي زكاة شباكرة من سوايو يوتم دليل صغيرة باب إذا قال القائل لولد زوجتي فلان فقال قد زوجت ولد ما تفلان كيف بنكاحك فقال ما تقول له جو سري يوم بما دمو كذا وداجيله راتا بنكاحك ما دماغ كذا وجماعة بنكاحك उसमा वर्ता हुई जिधर बलिका में दरना वो दोबारा दागा तब कबूल जरूरत निश्चित बस यहाँ भी कि आप बलिका कदा दागा तरफ नहीं जाम शो और जिमा विदर में कदा कबूल शो तब विषय पर खबर अलबत्त मस्नून दादी के द्वारा इजाब कबूल बिया होगी लेकिन को उम्र की जरूरत निश्चित पर इत्तेफाक इख्तिलाफ बगे नहीं था यो खातिम वली तवली रबु इत्तिफुलाना था माले बनिका वक़ाल क़द ज़वजतुक बिकज़ा व कज़ा महर याद की याद निकाह अगर उन्हें वो इधर ज़वज तखरजीता कबिलता चाहे वो मुख्तलफ खुदा रज़ा कबूल देखना والمسيشة وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن سعيد بن ابي حازم بن اسد رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال فاليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليو حديث الزمن مسألة وبرسي ويزوجنيها مالك بنكارا أنا سريع ويا قال ما عندك قال ما عندي شيء قال آتها ولو خاتم من حديد قال ما عندي شيء قال ما عندك من القرآن قال كذا قال قد ملكتها بما معك من القرآن أغلت بهذا أمر جدا قبول الكريم لو كان جاءوا يزوجني هذا أغلت طرف نجاب جب غمر يزوجتك لا قبول شو ظفر بسيشا باب لا يقدم على خدمة أخيه حتى ينكح يصدر كبل بخدمتك وألا كرزانا أو كرزاني راغلي يوم خير जब तक योजना बोर्ड या दूसरा ना सम्मेलन पैदा शेवी और ताता पता है सम्मेलन पैदा तब की मैं इसकी मोहर करेगा जिया अगर वो की रस्ता मबंगल नशी और ये प्रीत भी आवरता तब विषय पता और कदाल सम्मेलन नहीं रागले तो योजना बोर्ड का साथ तब सुनना है तगड़ा की बे आमदा बे किताब वाली तो जमोस्ता जोड़ा रवाना था तमाम सना सम्मेलन पैदा रे बोला पूरे ने काल न दिशे तो तब मैं इसके मराता कुछ भी او کچته زما مهلان نی راغله نو بیا ادم یزید مجاهد رفسو ذا خاصو ما یوې زما پلس بلوي زما په یو ل بلوي زما په دوله ځخ بیا خیر دی نو که مهلان راغلی نو بیا بل کته بل بیا هم نشي کوله او د بل با مخطوبه ورتلیم نشي ورپسې وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعنا بن حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما وعنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبيع بعضكم على بيع بعض سورة كذا بل بيع على بيع بعض باقي من كذا شيء ميلان شوي ده كذي شيء بقبولي جاي ده نيلام شيء وده يعني كا ده كتاب قصو جوي بلاس وتبي براتي شيء وي زمان بيعولا براتي زمان بدولا وكيو سر من درخ شورو جاب بلنا والمسيح ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاتم قبله يريد كذا زينكم أو يا وتأكيد لك بالجنة كذا ما ولا أو دخل إذا سوت بلكيه خدم إخوة خندا بس ديكوا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس جعفر بن ربيعة إلا رجل قال أبو هريرة رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن مراتبة الجماني الجمان جائز ده فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا الجماني ولب مسلمان ولا تجسسوا تجسس مكوي جاسوسي وقول إذا جاسوسي مبيني أيوة بالجاسوسي جي شرط بقى هذا رسول صاحب مقصد أو قبل فرض مقصد خيري مقصد دي
حکومت ته فائدہ رسې ریاست ته فائدہ رسې بیا خیر دی ولا تحسسوا تحسس جاسوسي دا او تحسس بحاسه البصر بستر ګوري ولا تباغض یو بل سره بغض مکوي وكونوا اخوانا او لا يخطب الرجل على خطبته حتى ينكح یغینی کو کس تا مبقات شوی فریدی ورپس اشاء باب تفسير ترك الخطبه به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدیث کی تیر شو کنا او یترکا بلا ترک معنا لتا اس کے سنگے فریدی نو تر دانی کی تا ته وجه نه کو او چې تر دا چې بل زیدان دا شروع کی طلب شروع کی کوئی داري وجوهات عليه اسان دي لو بس قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيم الحبسة قال عمر لم يدع ابا بكر فقلت ان الشيطان كحفظ حفظة بنت عمر قال مثل ان يكون خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني ابو بكر فقال انه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت الا مناسبات سجه دغه ابو بکر ته ویل چې کان حقوا بنت عمر فلبست ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني فقال انه لم يرى ان يليك بما عرست الى ان قد علمت ان الرسول قد ذكرها فلم اكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها درس ابو بکر ته ویل مشوره چا سره کړو ابو بکر هغه ته ویل نه کومه دو سر پسې شه ابو يونس وموسى بن عقبة وابن ابي عتيق او په دې کې بل ځای انتر کراغلي حدیث مختصر دی عثمان دی وی دو سر پسې شه باب الخطبه خطبه مسنونه که خطبه قوم نه وي دونی کا صحیح ده خدا خطبه مسنونه ده خو لیکن چې کوم روایت کې د خطبه هغه آیات راغلي دي هغه اګم تخصیص د خطبه سره نه لري خطبه سره نه لري او تعامل به شروع دي هغه کدا دي چې ستا یو حاجت دي الله ته یا بل چاته نو دا آیتونه وایي تاسو پیږئ په خبره نو ځکه خلک په خطبه کې وایي او تعلق د نکاح سره دا آیتونه نو ځکه قدرې آیتونه وایي ورپسې شه ترمذی کې براشي ان شاء الله آیتونه ابي قال حدثنا قبيص قال حدثنا برابر دا آیتونه او حدیث راوړل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا دريتون لها. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وارم يقول جاء رجل من المشرك فخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. مدينة سوال بيجي بعد بيان کې اثري مدقره کې د نکاح خطبه وا خدا به یو برکت والا اثر پیدا کی مدقره استدلال وکړه شابه باب ضرب الدف بالنکاح والنکاح کې تنبل وحل فنکاح کې څه حکم لري او په ولیمه کې شابه وبه قال حدثنا مسدد بن بشير وفزر قال حدثنا خالد بن ذكوان قال خالد بن ربيع بن معاويه بن افراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حين بني عليها وجلس على فراشه بني عليها ویلو درته زمي ویلو چې کله په مواده کې د دې طریقه دا وا یو خیمه به جوړ کړه پکور کې دنه یا په یو بل ځای کې به جوړ کړه چې کوم د دې مختص یو چار دیواری و نو د خاوند او ټولې به ته یو نو زور دی باغې کې اوسېده ابه مزینه کړي واقعي کړي و نو خلق به بنا علیها الخیمه یا بني علیه الخیمه نو اوس ک بنا د خیمه شي وی کړي شي نو تعبیر ته بنا سره کېږي ها فجلس على فراشه كمجلس كمني فجعل جوړي باندې سوال کړو چې پیغمبر مبارک څنګه دی وسره زما سره کې نه دی خیر سره ناشته نو بعد خلک وایي دا دغه نماز کې د حجاب نه دې دا موږ نه مرو چې حجاب نماز کې او حجاب نه بخیر مناسب نه نبی خضر او پیغمبر مبارک ورسره کې دي نو بعد خدا وی النبي اولى بالمؤمنين ولیکن مالک کړو هغه اولى دا معنا ده ستر پیغمبر کړی دا خضر تاسو پیږئ په خبره اصل دا ده چې دا د حجاب نه مخکې وه او ظاهر متبادل دا ده چې څوک د چا واده وشي نو د ناوې کور ته یوازې نه ورځي چې یوازې ورکړي په کوټه کې ورسره کښېني بعیده ده د پیغمبر د شان نه بعیده ده د خلکو خامخا د دې ښځې خاوند به یا د کور نور افراد به ورسره ورپسې اشاره فجعل جويريات لنا يضربن بالدب ويندبن من قبل من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهما مناسب تاسو ته ما ویلي چې درې قسمه آلات ده تغنی دي یو هغه دی هغه آلات د تغنی دي دا په پوهې کوه یو هغه آلات د تغنی دي چې هغې ته موږ موسیقي وایي دا هغې وضع د تغنی دپاره شوې ده وضع چا دپاره شوې ده د تغنی دپاره شوې ده سرود دپاره شوې ده لکه رباب شو رباب کې خو بل څه شته یا باجه شوه باجه کې نور څه دي یا شپېلۍ شوه د شپېلۍ مقصد طرب دی د
داغه مقصد هغه د زړه خوشحالي ښکاره کول دي او د انسان خواهشات پړکاوول دي. دغه شک شبهه نشته او ناروا حرام دي. دغه شک شبهه نشته. یو هغه دي چې داغه وضع د تغذی د پارني، داغه وضع د اعلان د پاره، وضع کې د پاره صرف د اعلان د پاره چې خلک دې د پاره وਹੀ چې په خلک را بلی. لکه د موږ په دې وطن کې په خوا به وطن نغاره وي، د ماما به وطن وي نغاره نه پیژنې. داسې دا منګي په شان د کټوې په شان یو شی او د بر نه به په هغه تړلې وه. دا تمبل نه د پاسه به په دې ساروي د واز د مشکلې و به تړلې وه. د ساروي د واز کې نه واز غني واز دغه د لرګي نه به یو کاسه جوړ کړې و غټه د لرګي په د لرګي اکاټه داسې ولکه د منګي نه ساتي لري غټه همدار غټ شی و د لرګي او باغی باندې به د ساروي د واز چې لمده و دا به خواره کړل او په کوچا شو او بیا به کوته لپاره پړی باندې هغه ته چا پټکاله چا بوته ډمامه وي چا بوته نغاره وي. تاسو لیدلی زموږ په وطن کې په خواله د اعلان لپاره استعمالي، صرف د اعلان لپاره استعمالي ده. په خوا باندې یا څه ورو فکر راځي په خوا بداوا دلته نای اطراف کې نیولې وا او ډانکې به وسره چې په کوم شي به والا هغه ته به ډانکې نن ډانکې به وي نو نای وګرځي دا هغه والا دم 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 خو خلک به متوجي شي نو نای به اعلان او خدای مو بخا د ډانکې بلار یا د ډانکې مې مړ دا وځي باقاعده جنان اعلان د پر وګرځي بیا په بل ځای تر اقل ته بیډه ماما وای یا بعضې وخت دا مشترک لختي به خلکو کول نو هغه به دا شی و نو خلک به متوجه شو ماسخوتن سار به اکثر وهل نو خلک بیا به خدای مبخه کانکې لختي یا کانکې لخته کې به د جمعې په ورځ باندې یا زیارت په ورځ باندې کانکې کړو د بیدار راشي یعنې اعلان یا به د اختر اعلان به د روژې اعلان به دغه شی به دا به خلکو متوجه شو سبا اختر دی یا سبا روژه ده نو دا هغه وضع او که واده وکړو شو واده وشو نو دا واده په سحر باندې سحر پېشمنی په هر کور کې دا شی ډنګېده ډنګ او دا اواز بکېده او خلکو ته پته ولګېدله چې ګلدین کاکا مورچه پاس کړې ده پوه شئ په خبره څنګه او تاسو سره پیښ یو په شریکه کانه کوي کنه ای ناګومانیان بیګان پروګرام ما ته نه ویل بیګان اوس وګورئ تاسو یې بیګان ما پروګرام دا نه خبره ونه تر بیګان ما پروګرام بیا را چاندا کوي بیا چاندا کوي ناګومان کې ټول طالبانو نه دی بای کرام او مشر منیټر عبدالرحمن مولوی صاحب ورپسې شاه إذ قالت إحداهن وفي حاصل د مسلې پېښه نو دا تمامه نغاره هغه په جندل کړه نو دا به اعلان لپاره استعمال دي بل قسم هغه دی چې د اعلان کار ورکوي او د طرف کار ورکوي لکه تمبل پیژنې تمبل دې ته وایي چې په یو طرف کې کپړه لګېدلې بل طرف نه ګوره ډمامه او تمبل کې فرق دی ډمامه او تمبل کې فرق دی نو یا تمبل شو دواړو لپاره استعمالېږي علما کرام لیکي علما ګوره دا چې کوم اعلان لپاره د هغې په عدم جواز کې په جواز کې روشن دي دا په اعلان لپاره استعمالېږي او ټیم هم خلک ډنګوي خلک اعلان لپاره بل شي هم ډنګوي خلک د اعلان لپاره او جدا مسله ده او دا چې کوم دریم نمبر دی نو دې کې بیا علما شرطونه نه کوي چا پکې لکه شامي پکې دا شرط لګولې دي چې په یو طرف په کپړه لګېدلي بل طرف په خالي او څوک پکې دا شرط نه لګوي د ګډوډ شو مثلا او څوک وایي چې لکه او ډمامې هم دا کار اخیستی شي او دویم شرط دا چې جلاجل ګونګړوګان پکې بعضې تمبل کې ګونګړوګان لګېدلي
دریم شرط سره شامي په دریم شرط دا لګو چې په یو لاس به وي په دوه لاس به نه وي خیر بعض فقها وایي نه په دوه لاس به وي بل شرط پکې دا دی چې دوی مقاله و سره نه مرګري کوي بعض خلک و سره سره مرګري کوي بیا دویم شی و سره مرګري کوي نو د دې شروط سره د پاله بیا دا دریم قسم چې ما وې نو دا جایز دی د خوشاله په موقع اختر کې جایز دی په واده کې جایز دی زنانه راغونډ شي او په واده کې خپل تنبل وایي بالکل وایي لاسونه پړقای بالکل پړقول شي سندري وایي والی شي سندري سمانه نه دي په شریعت کې او اواز عورت د جبار باندې دګونه د استعمالي دا ګناه ده کار سره دی یا الکانو د جنسو اختلاف دی یا اوازونه د بار ته نو باسي او الکانو د جنکو د اختلاف دی نو دا خوشحالي ده خوشحالي په موقع خدا باندې شي د پتنګي کې ما نو مال یو کسان را لمانته وکړه تاسو نن د پوسټو چې په دی واده کې تم بل وګر جېل دي کنه ما بیا ما ته وی چې دا نور چې زموږ د وطن کې خلک د خپل خوشحالي کې بالکل کوم وطن کې خلک څه کوي خلک لاسونه پړقای شامه باندې رسم دی دا د انګوالو رواج نه دی دا رسم دی شامه باندې کې زنانا او هغه د تعویل لاسونه پړقای ماشومان دي نه کې د خپل عمر کې خوشحالي پیدا دي بالکل او که سندره وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذارکم دا خو جایز دي تنبل وهي خدای په نس کې سره سندري وهي ان روا الفاظ بګيني وفينا نبي يعلم ما في غدي بدا موای نور مخکې وای یا ماشومان جنګي وای بالکل وادي شي دغه خبره نشته دا رسومات دي دی باندې بدعت انتقال نشي کولی بدعت واغه ته وایي چې د دین نه حساب او ثواب د پاره کې دا خو ثواب نه کوي دا جایز دي آباد ماشومان چورچورګي په چورګي استعمال چورچورګي پیژنې کنه هغه استعمال یا نور داسې شی چې هغه باندې ماشومان خپل نو ما دا غراغه نو ما ته بالکل دا جایز دي ما ته راغی شاګرد خو مصیبت راغشته اما یو شاګرد د شپږم نمبر سره ما ته وی خدا غو وادلې لوی مصیبت دې ډډ باندې نه د زنانه او د کورا او د باندې ما ته بس سم غم دې راکړ مې مالې راوړې نور ته مکه او په دونه نه وایا چې موږ هغه دعوت د واده ورکړو او یې په خپل ځای راشي بلوزرا راځي کې نه دا لکه مې زه خبر شي مور دې مړه بنا مور په نه نه خو دې نه مړه بنا دا مې چې دې ولې ما باندې ټول غم دې تاسو کړل چې غم خو دې دا ما واده دې دا واده دې دا واده دې اخر دا پورا تدا پیدا نه وي چې مو کار دی چې مال خدای دې راکې واده وکړ او چې کله پیدا شوي نو بیا په لکه سوچو چې کله به دې بالغ کېږي چې نه واده او بیا ولا زه واده وکړم نو ورته خدای دې خوشاله شي په شریعت کې متا ما سره بخاری نه دی ویل ترمذی نه دی ویل دا په باندې دا نه دی دا خو جایز دی کله چې نه کې او ما ته دومره نو ما ته ویل دا ډنګ ډنګ نو بیٹا ډنګ وتر واده پښپانه کوي دونا ډنګار کوم یاد کړئ دې دونا باندې نو بس دونا دې دونا واجه دومره یاد ساته دا څونه خبره کوله دا څنګه دې دې څونه مضبوط شی دی او چې یمو کې بیا د بودې دوه په چل نه پوي مرګي باندې نیولې دا زرا دا بیا خپل ځان په تر راکای چې بیا ولا کرای نه ولې نو بودې به درګي باندې نیولې وای چې په تاسو اوس به دې ځان خلاص کی کړ یا زرا به دې ځان خلاص کی به دې ما کولا تاسو به سره تملا ولې نه پیګړې وړي تاسو غوږ دې کنه ورو بیا چې د ما چې دا چې کلیپا دا ورکړې دې څه وته ویل کېږي په دې ورکړې دې په لاره سره بیا کاله دې اپریشن دا ګوره دا ګناه ده او بالکل نه کوي نو تاسو کې خدمت تحقیق کوو نو په دې چې انو مطلب نه چې په ما مقصد په جاره نو ما په تاسو سجیده درکړي نو به پرون بیا ما په خلکو لیکان دی هغه مخالفین بیا لګي ما په څنګه ځل دی ولې ما په خلکو باندې دا خوند دې ما په خلکو باندې نو لې داسې کوي
او بل نقلی پاغشته شوی دی هغه ځای ناغشته شوی بل ناغشته شوی ولې داسې کوئ ګوره دا سنجیده وي نو ما دا چل به بلکل نه کوئ ولې به په خلکو زما خندل وکاندئ ظالمانو ما نه سبق وایم ما کاندئ دا خو تاسو کاندلم ځکه نه په خلکو خو دا دلته تحقیق ته مقام به کوم نو ته به بل سره نه دی کوي هغه اپریشن کوي په هغه رځونه کوي په هغه د خدای ته ول نه څه کوي دا خو تحقیق ته مقام به ما خو په هر مطلب فکر کې شاګردان شته دا خدای ته قدر ته خدای ته صفاوي مې کوم دا نور دغه نظریو خلک د سره نه دا یو زیات قدر کوي په نسبت ده او تاسو داسې طالبان یې څو ځله مې درته وي خو تاسو کې عقل مې په دې طالبانو کې ما پرون چاته مې تاسو یو باسه چې دا چا کړی سمند دی وباسه پرون ما ته دوه درې ټلیفونونه وشو چې بیا کلیپ لګېدلې چاته ولې داسې کوئ فورا دا ډیلیټ کړئ ختم یې کړئ هغه به دومره خلکو شیر کړي چې د حد نه بالکل د ما اجازت دي ته به دې خیرې به راته وکړم که د څوک داسې کار کوي بخاري مخکې به راته خیرې وکړم ظالم ما مقصد دا دی خپل ځان مشورې او ما دلته کې شرمې په خلکو باندې زما کلیپونه دلته کې خپروي ظالمان ولې ظلم کوئ فورا ډیلیټ کړئ دا شی ما چا سره 50,000 ولې راغی ما په خلکو کاندئ بیا خو پولیس پکې د خلکو موږ کاندئ او موږ دلته کې دغه ته لګیا یو د تحقیق وکړو په یو مسله کې نو مقصد دی چې په چا طعن کوو په لعن کوو د چا بېعزتي مو مقصد ده نو ته دا موږ هغه شي بېعزتۍ ته مسلمان ولې ورغلی هغه نور علماء کرام ته ابو دې د پته هر چا خپل کوي نور علماء شته ابو دا سلسله شروع کړل هغه شعر کا هغه نشر کا زه دا شی د ما دا کار وکړم دا په زموږ د احادیث درس دی دغه هم هر قسمه خبره کوله ته هغه د اوس په خندا خبره دوه په بلام شعر کې دا روایت سبب شعر کې چې هغه دا خبرې کړې او ما هم درس کې خلک خوش طبيب کوي هر قسمه خبره کوي نو دا ګورې په سخته پابندي راکړي چې دا کړي فورا نه ختم کړي او ختم نه شروع نه پسې بیا د ګورم د دې معلومات کېږي چې ما یو کس دی په دغه کې په دې شي کې دی هغه ما ته ویل چې یو 2 سکند کې معلوم کړي چې روبي دا چا کړی دی او بیا چا شیر کړی دا شی بالکل مکاوي سمې وې دا نو حاصل دا مسئله دا شو چې دا سمې تاسو کې غم دی که تاسو شعر کوئ ما شرموئ نو سپیس بیا ته وي هغه سپیس بیا ته وي چې بچي به توري که سپین به وي نو بیا ورته وي اول ځان خلاص که وروسته به خبرې کوم په صحیح شکل ځای کې تورو سپین به وروسته ګورو تورو سپین به وروسته ګورو خو اول ځان خلاص که ورپسې شه نو حاصل د خبرې دا شو مولانا صاحب شرعي مسألة تكون بخذ خپل میاس کې دا ټول حدیث ثابت شوه خپل میاس کې سره دوف وای ماشومان وای پیغلې وای وهلي شي اواز عورت کې دا خیال کوي اختلاط د رجال او سرور نشي دا خیال کوي او چې وسره غلو سرونه او ډول را نشي د دې امور خیال کوي بے پردگی پکې را نشي دا خیال کوي نور کدا خلق دي ودونو کرا یو جنجون هم جایز دي ولی رسول الله مبارک فلا ولا مشکات کې حدیث نه ویلي او خل سړی ولا ما خلال الدوادن انا روان او یو بل احب الناس ابو جایز دي او بل دادی که خزیدا یو بل کر پورا او بوزي شابه وړي په پرده کې وردا شروط او خیال ساته او قلت کې یو بل سره لاسونه پړقې او خوشحالي کې ګولې ولدينا مولانا صاحب د سرود او د موسیقي په جواز دلیل نه نيسي هغه دلایل درته وي ما دا چې پیدا بلوست راشي ځان سره نوٹ کا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ومن الناس من يشري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم شابه ومن الناس من يشري لهو الحديث فمصنف د ابن ابي شيبه کې ځان سره نوٹ کا د حواله او باقاعده در کوم فمصنف د کوم دی کې د ابن ابي شيبه کې فسند صحيحه
فمصنف ده ابن ابي شيبه کې وسند صحیح رسول الله مبارک ته ثابت دی په بهقي کې د مستدرک د حاکم کې دی د حواله ده مصنف د ابن ابي شيبه کې په سند صحیح او په بهقي کې دی او په مستدرک د حاکم کې دی والله الغنا تغني لا هو الحديث حاضران ثاني هو والله الغنى هو والله الغنى هو والله الغنى وبسيطة واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب واستفزز من استطعت منهم بصوتك مجاهد سوي امام التفسير بس مجاهد سوي امام التفسير المراد من صوت الشيطان الغناء والمزامير المراد من صوت الشيطان الغناء والمزامير أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وأنتم صامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون وأنتم صامدون ابن عباس عكرمة سوي ابن عباس أو عكرمة سوي الصمود الغناء باليمانية ابن عباس رئيس المفسرين ده پیغمبر مبارک دعا ورته کړی دا الصمود الغناء باليمانية لا يشهدون الزور قرآن شریف کې راځي لا يشهدون الزور محمد بن حنفية او مجاهد او امام ابو حنيفة محمد بن حنفية مجاهدا محمد بن حنفية علي البليدي مجاهد امام التفسير امام ابو حنيفة المراد منه الغناء تغنيت مولانا عن ابي مالك الاشعري حديث ترشيوي لكتاب رابع كتاب سنة ترمذي كدوين ابن خبيب دتوين عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في امتي اقوام يستحلون الحر زنا والحرير والخمر والمعاصي دلائل بولر بس جائز دي سيكون من امتي اقوام يستحلون الحر زنا يستحلون حلال بجاني حر والحرير والخمر والمعازف حر والحرير والخمر والمعازف كتاب الاشربه ده بخاري وبرده كتاب الاشربه ده بخاري وبرده او معازف څه ته ویل کېږي د موسیقۍ سامان رباب شو سیتار شو باجه شو شپېلې شو مختلف اقسام عن مجاهد ابن ماجه كده قال كنت مع ابن عمر وسمع صوت الطبل لدون आवाज اورید كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل وادخل اصبعيه في اذنيه
اذنيه وقلنا كنت كيف وقلنا كيف كنت يمرني ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات دري کرتے داو ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه کې وګوره دا ته موسیقي ولا نور مراد دی بل دا ورپسې ان ترمذی کې دی ویلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف في هذه الأمة خسف شبه خسف ومسخ وقذف فقال رجل من القوم متى ذلك يا رسول الله فقال رجل من القوم متى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان والمعاذب دم قيان قينا دم إجراء معاذب ده سرو سامان ده موسيقى سامان وشربت الخمور ده بالترمذي كم ده ده أبو داود كم ده بدر में लिखें पहले لو صار بس يا مولانا صاحب ندوق نمبر نخشاله من قوالي شيء ما تفصيل درتوه لو صار بس قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا وآتوا النساء صدقاتهن ورق يأخذوا المهرون قبل نحلا وخشاله مهر ولا ورق وخشاله وآتوا النساء مهر ورق دار من دليل ده ورکول د هغه څه ورکول په کوم څه کې کېږي چې کوم کې ته تملیک کې نو قرآن خو په مهر کې نشي ورکول هغې ته ما خو د قرآن نه مراد دا د قرآن مصحف نه دی کولی یاد لرې ده که شابه سي نو هغه خو ته اردو باندې اطلاق پې کولی شي نه یا وینځه یې ازاده کړه او اعتاق د مهر کړه هغې کې اردو لفظ ویلی شي اردوم دلیل د دې خبرې جمال به ورکوي تملیک پکې ما دوم دلایل درته ویلي او دلته لفظ د ادوم دلیل شو وکثرت المهر کثرت د مهر وادنى ما يجوز من الصداق یا من الصداق من صداق او صداق ولې وایي یاد دې کنه چې چې کوم وخت مهر ني نو بیا ورکې هغه څه اعلان دي چې مهر ورکې دواړو د زړه سره د اعلان راشي ها نو ځکه بالکل ورکول شي واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په خپل اعلان کړو حضرت عمر وی کله چې خلکو غلو په مہر کې کړی و وی چې دا 500 درهم نه مہر زیات کړ نو سزا ورکړه ځکه رسول الله مبارک د یوی بي چې ام حبیبه دا 500 مہر او دا ولا نجاشی خو د خپل طرفنا او دا 500 مہر د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نو کدی نه چې زیات کړ نو سزا ورکړه یو خدا ورته پاسه د مجلس کې پاسه دا لوی دې په جمعه یا ارس مجلس کې د پاسه دا خدا وی عمر استو منم کله الله وی الله سوي وی الله خوې چې وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا کپډېرو باندې ورکړي کنا پټو کو ماخلا نو ګور اشاره ترنه د زوالو مشوا چې ورکول شي کنه ډېر ما بس عمر می ما رجعت والقول ما قول رجوع سمو خو خی کوي پس مثلا راځي شو خدا خاون یا د غیر استداران وقول الله جل ذکره او تفردوا لهن تشي ولا مقرر کې دام نه دلیل شو تفردوا لهن عموما دا استعمالي په اموالو کې اعتاق مہر تواقع کې تفردوا اطلاق نه کېږي تاسو پیږه په خبر او قرآن په مہر کې ورکول تفریدو اطلاق به نه کېږي وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد بس او ځپېګا د امام شافعي ګوره هغه د قرآن مہر او د اعتاق د مہر تفصیلات معاملې دي هغه دوباره نه وي
ومهر کې کمال ورکې سونه ورکې هغه پریدا اوس کمال ورکې سونه ورکې امام شافعي سے وایي چې کوم شی سامان واقع کیږي په بیا کې هغه ایواز په مهر کې ورکول شي چې کوم شی سامان واقع کیږي بچا کې په بیا کې سامان واقع کیږي بس هغه مہر کې ورکول شي او چې کوم شی په بیا کې سامان نه واقع کیږي مہر کې نشي ورکول نن سبا کوم شی په بیا کې سامان واقع کیږي د ټولو نه کم شی کم د چې دې سامان واقع کیږي ماشومان دا چینګمان اخلي کنه زما په خیال دا ټول نه کم استو نه کنه نه وي دا ګولې اخلي چینګم کافي دې نه کم سودا په بل دي نو بسو دي یو روپے دي روپے بدل کې اوسه کی روپے ورکړي دا روپے دا کم چې روپے سامان نشته نه سامان نشته نو دا مطلب او شافعي سے چې کوم څه سامان واقع کیږي په بيع کې بس هغه په لکا کې مہر واقع کوي او امام احمد او مالک سوي ويربع دینار 3 درهم کم اس کم کوي شافعي سے وایي دا کم مقدار نه زیات مال کولی شي ارشه او مالک او احمد سوي جواب ربع دینار څومره ده لکه 3 درهم کم اس کم 3 درهم ټول درونه زیات مال کولی شي او د احمد او د مالک په دې درونه کم نه او زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په کم مقدار 10 درهم ده مراد حساب کړو په 10 درهم نه کم مہر بني او زیات دو قسم مہر دی معجل او مؤجل معجل دا چې نام ورکي مؤجل نه دا نو کله ټول نام ورکول شي کله ټول مؤجل کله داسې کول شي پر محقانی کې وکاو ترلا نو هغه ولا سرور تولې مہر کې خو دې یو توله معجل او درې توله مؤجل کله نه پوښې په خبره اوس دا ابو دا دلیل دی ولو خاتم من حدید امام شافعي سے وایي خاتم من حدید سامان واقع کیږي په دې باندې کتاب وغیرہ څه شي غشته شي او احمد او مالک سوي ویلا خدا لفظ درهم نه کم شي زم استاد علم نه لري آدم من حدیث کو په درهم نه په کم کی اصل شافعي صاحب دلیل بشي لیکن د مالک او د احمد دلیل نه جوړيږي ګوره ابي اقل مقدار سو یا دی لکه 3 درهم په ډېر شي دی په 3 درهم په یو شل د اوس په دې ګوتې کېږي نو هغه وی زمون دلیل دی خدا لیسا بدلیل الله د احمد او د مالک لپاره دا څه شي او زما دلایل ځان سره نوٹ کا زما دلایل فتح القدیر کی او روایت اورل ابن الهمام زبر راویان ذکر هغه حواله ورکی په ابن ابي حاتم په کتاب العلل له محدث دی ربي راوي سوق ابن ابي حاتم ذم راوي قال حدثنا ناصر راويان ترتبه قال حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي سقراوي ابن ابي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي سقراوي قال حدثنا وكيع ابن ابي حاتم لوی محدث دی فتح القدیر صاحب اگر نقل کوي کتاب العلل کتاب دی لوی امام دی د جرح او تعدیل دا اوس تاسو شو عمر ابن عبد الله اودي قال حدثنا وكيع دا استاذ وكيع ابن الجراح عن عباد بن منصور مشهور محدث عباد بن منصور قال حدثنا قاسم بن محمد بن ابي بكر يودا فقهاء السبعه مدينه ورسول مضبوط راويانه قال سمعت جابر بن عبد الله مراد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مهر اقل من 10 دراهم حسن دی پکې دا نه چې 10 درهم مہر ورکړي دي کوي چې 10 ورکړي دي نو دا خو احتمال لري چې کم هم جایز دی خو لازم به مقور کړي نه حسن کوي لا مهر اقل من 10 دراهم
فتح القدير کې د مهر باب کې وګوره ابن الهمام راوړل وګوره ناقل څوک دی ابن ابي حاتم یاد شو څوک شو دا استاد څوک شو عمر ابن عبيد الله عبد الله عمر ابن عبيد الله ابن عبد الله عمر ابن عبد الله اودي عمر ابن عبد الله اودي دا استاد څوک شو وكيع ابن الجراح لا يمكن خبر راو بس دا استاد څوک دی عباد ابن منصور دا استاد څوک دی قاسم ابن محمد ابن ابي بكر دا استاد څوک دی حضرت جابر خبر پکې کول نشي او حصر دی لا مهر اقل من 10 دراهم دا یو بلو لیکا بداري قطنی کې دی بأسانيد صحيحة عن علي دار قطنی کی یو سند دی متعدد اسانید علي بوله روى دار قطنی بأسانيد صحيحة عن علي دار قطنی اسوي لا مهر اقل من 10 دراهم لا مهر اقل من ديبو الى موقوف دي بالكل منا لكن حكما مرفوض ذكرت مقادير شرعيه وكي اقل دخل نشتا او علي اخر داخل كتاب ولا من دي دين داخل كتاب ولا نقل من كي دا ما بيمشي دا کوئی شيء خبر دا زمان بيمشي او دريم من التماويل قد علمنا ما فرضنا على ازواجهم خیر دا خو هغه ځای به ذکر کړو هغه چې نور کوم دي قد علمنا ما فرضنا على ازواجهم او څه دلایل ما پر ورته ویلي دي ان تبتغوا باموالكم وغير سمين نوې ها ودرېګا دا یو دلیل دی د نعلین وانا یاد دې کنه اردویت من نفسك ومالك بنعلین اردویت من نفسك ومالك بنعلین حدیث مرفوع دی قال نعم قال تقصد نعم نعلين خويا لك معمولي شيء دي داغي متعدد جوابونكم نعلين مختلف نسبه دي بعد وشورا بعد بيدار پا دغه پا 100 روپے دي بعد بيدار پا 1000 روپے دي زمانه کې اوپر خو خیر دا وې ما یغي عاصم ابن عبيد الله راوي ضعیف دي دا خو فضائل کې خبره ده وجوب دي عاصم ابن عبيد الله ده غير دليل عاصم ابن عبيد الله فكر راوي هغه ضعيف دی او یو بل دی ابو داود کې هغه مل کف سویق دی هغه ابو داود کې ممویلی مل کف سویق مل کف سویق مہر کې راغلی مل کف سویق مہر کې راغلی هغه کې دو سندونه دي یو کې اسحاق ابن جبريل دی ضعیف راوي یو سند کې اسحاق ابن جبريل ضعیف راوي دی او بل کې مسلم ابن رومان دی یو کې اسحاق ابن جبريل دی بل کې مسلم ابن رومان دی ټول ضعیف او ما د توبې مضبوط روایت کړل اوس به یو بل نقطې لاړ شو دې سره څوکم ولو خاتما من حديد یا خاتما من حديد نو ما جوابونه کړی دا غوري دا باندې کې دا شافعي حجت جوړې دي چې د مالک او د احمد نه دي او دا جواب وکما هغه دا هدايه محمول په مهر معجل اجا محمول کوم او یا به خصوصیت د صحابي کما هغه ته کوئی مملک تو کا بما ما کا من القران دعوة خصوصيات محمول كم زوجر بسيط شمالا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه وعنه من عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وجه نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة دوات بشاشة ولا بمخكي ولد فسأله شبا فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة بس ديو سوي وزن تنوات من ذهب وزن تنوات سبعنا ما تقول لنا وزن د نواز د کجوري اډو کې سره درو ده د کجوري اډو سره اډو کې سره د ماشي او په دې جوړيږي خدای پاکه
یعنی یو خوا د کجورې ډوکې واچوه بل خوا سره د زر واچوه څونه به جوړېږي هلکه ډېر معمولي به جوړېږي نو ګوره دا وایي دا مونږ دلیل شو خدای ته وګوره ستا دلیل بیا نه وزن د نواد دا معنا نه ده چې ته یې کم کړې هسې وایي زموږ دلیل شو ظاهر کې نه دی وزن چې نواد سره سره در واچوې هغې څوک څه کوي خو د رفعین هم کم خېږي یا نه د میخکیم نه جوړېږي چې په داس پېمې لګوي امیل او ګوتمه خو لویه خبره ده په دې څوک څه کوي نه پوه شوې په خبره چې یو طرف ته هډوکي واچوې د کجورې بل خوا په سره سره در تلې دا څه شی دی په دې څوک څه کوي دا خو ستا په دې درېیم درهمن هم کم دی ستا دلیل نه کم دی سوچ بچار نه دی کړی خو وزن د نواد دا د درېیم درهم پورې دی او کم نه دی 3 درهم دی لسونه کم دی وایي ګوره زموږ دلیل سوچ دی نه وزن د نواد خو د ماشي د خپې برابر جوړېږي سره دا خو ډېر درانه شی دی سره دا دروند شی دی څه شی دی لکه ډېر دروند دی نو هډوکي سره به څونه خېږي دونه خېږي چې راتلی هم کم شي دا خو بیا تقالید ته وباسه که نه راځه په میدان راته حساب وکړه یو خوا په ډله کې د کجورې هډوکي او بل خوا سره در واچوه چې دې نه به څه جوړېږي زه څه وایم وزن نوات من ذهب دا نوات د زهرو صفت دی نوات د چا صفت دی د هډوکي عمره سره ده اوس د هغې نه د بالیم جوړېږي او د هغې نه د میخکیم جوړېږي او د 10 درهم نه نه چې هغه د 20 درهمو نه هم زیات دی او د 50 درهم نه زیات دی نو وزن په معنا د قدر غواړم قدر نوات من ذهب وزن په معنا چا غواړم قدر نوات من ذهب زما دلیل شو ستا نه دی شابه دی وعن قتادة عن انس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نوات من ذهب باب التزويج عن القرآن وبغير سلام وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سمعت سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول ان في القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قربت نفسها لك فرأي رايك فلم يجب شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قربت نفسها لك فرأي رايك فلم يجب شيئا ثم قامت السادسة فقالت انها قربت نفسها لك فرأيها رأيك فقام رجل فرأيها رأيك فقال رأيك قائمك شبا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنها قال عندها عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلبته فجاء فقال ما وجدت شيء ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال ما يسرد كذا وسرد كذا قال اذا فقرك احدها بما معك من القرآن خبر بك شبدا باب المال من عروض وخاتم من حديد عروض سامان مہر کې ورکول شي اوس بل ورکول شي تعلیم ورکول شي جامع په مہر کې ورکول شي خو چې زمون په لسو ته ورسېږي 10 درهم ته راغی کتابونه ورکول شي ها وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وابن عمر سفيان عن ابي حازم بن سعد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد بس مولانا صاحب